دين مخي لكم بركوبي الله تبارك وتعالى دا عقيدة توحيد إثبات دوبارہ ثابت ہوئے دوبارہ دلائل بیان فرمائے اور مشرکین و مشرک باندھی رد فرمائے جی امام محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوس کا استاذ مشرکان سودا سشتہ چیا اول سے تخلیق کړي او بیا دین سے دوبارہ سو پیدا کول شي الله تبارک وتعالى اول ځل دا پیدا کړی دی او دین سے دوبارہ بیا پیدا کړي نو بیا تاسو کوم خورواني استاذ معبودان کی دا سوچته چې هغه د هدایت لار تاسو ته کوي الله جل شانه چې هغه د هدایت لار کوي او چې کوم بوتان د تاسو عبادت کوي او خپل باندې د هدایت لار نبی هغه تاسو ته چې ورته خو دې شوی دي دا څنګه فیصله تاسو کوي اوس په دې آیت کریمه کې په دې ومبي آیت کریمه کې آیت نمبر 36 دا فرمایي چې دا مشرکین دوی د بل څه اتباع نه کوي پیروي نه کوي مګر د ګمانونو او ګمان چې هغه حق په لاره کې څه د حق په مقابله کې هیڅ حقیقت نه کوي ګمان خو د انسان یو ګمان الله تبارک وتعالى په هغه کارونه چې کوي او د دوی دا ګمانونه باطل دي ځکه قرآن عظیم الشان په شان دي یو بهترین کتاب موجود دی او حق او لارین کتاب موجود دی کلام الله موجود دی کتاب الله موجود دی منزل من الله دی الله تبارک وتعالى کرنا نازل شوی دی برحق کتاب دی الله آخری کلام دی او داسې کلام دی چې دا د ځان مخکې د ټولو آسماني کتابونو تصدیق کوي او داسې کلام دی چې د ټولو آسماني کتابونو او د صحیفو هغه مضامین او خلاصات په دې کتاب کې موجود دي الله تبارک وتعالى قرآن کریم حقانیت بیانوي چې دا هیڅ قسمه شک او شبهه په دې کې نشته دی هر قسمه شک او شبهې نه پاک دی او ټول لپاره خبره ده چې رب العالمین د طرف نه نازل کړي شوی دی او پاتې شو د کفار چې کوم اعتراف وي هغه وی چې دا د ځان نه جوړ شوی او هغه وی چې دا د مخواني خلقو په څیر دي ان هذا الا اساطير الاولين دا د مخواني خلقو په څیر الله تبارک وتعالى په مدد کوي وما يتبع اكثرهم او بيرين كبير اكثر دين الا ظن وغير ګمان ان الظن بشك ګمان چې لا يوني فقال راضي من الحق شيئا د حق مقابله کې قسم ان الله بشك الله شاهد عليم وهذا بما يفعلون فاسجد کوي وما كان هذا القرآن او ذا القرآن داسي أن يفترى جوب تقصو من دون الله سوى الله ولكن تصديق الذي او لكن تصديق دينا موجي بين يديه قرآن تدرينا تمنو أن يفترى وتفسير الكتاب او تفسير الكتاب تقول كتاب لا ريب فيه الشرك تبديكي برب العالمين او لا جلال رب العالمين وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن بيربنا كم يكسر بمغر ده ګمان خپل ګمان مطابق عمل کوي حالانکه دین دا ګمان شي نه دی بلکې دا د قرآن او سنت د دلایل هم چې دا دین اسلام دی او دې خپل خیالات او تصورات او ګمان مطابق ګمان پر انسان چې کله انسان خپل ګمان په سر شي ګمراهي نصوص قطعیه نصوص شرعیه د الله او د رسول خبرې کړې دي او خپل ګمان مجاوي انسان کوي څنګه ګناهګاري څنګه الله تبارک وتعالى فرمایي په سورۃ الحجرات یا ایها الذین آمنوا یعنی ما خاوندان اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کو ساتي د ډېر ګمانونو ان بعض الظن اثم بشبع بعض ګمانونه دا ګمان بد ګماني بد زبانی او بد نگاهي دا درې شیونه چې کله یو مسلمان پرې نو دي کامل ولایت مرتبه ته رسېږي کامل ولی دی انسان بد ګماني او بد زبانی او بد نگاهي بد ګماني او بد زبانی او بد نگاهي یعنی بد ګماني پرې او د جبې غلط استعمالول پرې او د نظر غلط استعمالول پرې دا درې ګناهونه چې کله یو مسلمان پرې کوي نو ولایت مرتبه الله تبارک وتعالى ورکوي ځکه دا بنیادي شی نه زړه دا د ګمانونو مرکز دی په دې سره کې انسان بدګماني لږه ورته کوي خپل زړه د شیشې په شان دي صفا وساتي د هر قسم د بدګمانونو د توهماتو د حسد او عناد او د کینې او د ټولو روحاني ګناهونو خپل زړه پاک وساتي دا شان خپل جواب چې دا د جبې دا زړه ته هر څه ورکوي د کوم څه ذکر چې په دې جواب باندې کیږي دا اثر په زړه باندې کیږي په جواب باندې چې چا عظمت او لوی او کبریايي بیانې دا غي اهمیت په ذکر پیدا کیږي په جواب باندې چې کوم مذاکرې او خبرې کیږي دا غي په اخرات اثر د مظلوم باندې دی وجنا د ضرورت د ذکر مخکې الله تبارک وتعالى د دې جمع ذکر کړی اقرار باللسان وتصديق بالقلب ایمان چې موږ سره اول په جواب باندې اقرار کوي په ځل باندې تصدیق صرف تصدیق دا کافی نه دی صرف په جواب باندې اقرار دا کافی نه
اقرار باللسان وتصديق بالقلب جب بعد اقرار کول او زړه باندې تصدیق کول جب بعد اقرار مخکې راغلی سړی اول د جب استعمال لا صحیح کوي ځکه حدیث پاک کې راځي چې د ټول زیات جهنميان چې جهنم ته ځي د جب غلط استعمال کوي نو ځکه فرمایي چې بد ګماني او بد زبانی او بد نگاهی د نظر غلط استعمال نو د نظر غلط استعمال مبارک اولیاء کرام فرمایي چې کوم مسلمان د خپل د نظر حفاظت کوي د ټول دنیا شیطانان راځي شي د ګمراهۍ لپاره نشي راغلي او تر شانتي کوم انسان د بد نظرۍ او د بد نگاهۍ په بیماری کې مبتلا دی د ټول دنیا اولیاء راځي شي د اصلاح کولو غواړي نشي کولای تر څو پورې چې دی د بد نگاهۍ د ګناه پرېږدي لہذا حدیث پاک کې راځي چې کوم بنده د نظر حفاظت کوي الله تبارک وتعالى درې انعام ورکوي یو د زړه سکون ورته نصیب کوي دا حدیث پاک د زړه سکون د نظر حفاظت د وجنه د زړه سکون او دویم د ایمان حلاوت د ایمان خوند او لذت الله تبارک وتعالى د نظر حفاظت د برکت او نصیب کوي او دریم د مرګ په وخت کې د کلمې شهادت توفیق الله تبارک وتعالى د برکت ورکوي چې څوک خپل د نظر حفاظت کوي دی ولې حضرات علماء کرام مشایخ او عظام اولیاء الله هغه فرمایي چې په دې پروفیټن دور کې د نظر غلط استعمال د وجنه د تنهایی په حالت کې د خلوت په حالت کې او په تنهایی کې د نظر غلط استعمال د وجنه ډېر خلک داسې دي چې هغوی د دنیا نه په وخت کې د کلمې شهادت توفیق ورته نه کېدای دا موږ دا چې سړی په دې د په حرام باندې نظر وي او چې کله راپاسي په حرام باندې نظر وي نو د الله تبارک وتعالى چې کوم ذکر دی د قرآن کریم تلاوت دی ذکر الله دی خوف آخرت دی خوف خدا دی دا هر څه چې ختم شي د دې بد نگاهۍ د حسد دی او اکثر خلکو ته د مرګ په وخت کې د کلمې شهادت توفیق نه محروم شي ځکه دا درې وړاندې چې کوم ګناهونه دي یعنې بدګماني بد زباني او بد نگاهي دا درې وړاندې انتهایي مهلک او نقصاندہ ګناهونه دي د دې نه اجتناب کول پکار ځکه الله تبارک وتعالى د قرآن کریم د حقانیت بیانولو نه مخکې مؤمنانو ته دا نصیحت فرمایي چې دا بدګماني ځان وساتئ یعنی خپل ذاتي تصورات بدګماني دا پرېږدئ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله د قرآن کریم په حقانیت باندې ایمان وروړئ د قرآن کریم په تعلیماتو باندې عمل وکړئ د قرآن کریم په هدایاتو باندې عمل وکړئ قرآن کریم زده کړئ قرآن مجید باندې ځان پوه کړئ د قرآن کریم چې کوم لار تاسو ته ښودلې دي د هغې مطابق خپل ژوند تېر کړئ ذاتي توهمات تصورات وسوسې او خیالات او ګمانونه دا پرېږدئ ځکه انسان چې کله انسان خو ناقص دی کمزوري دی انسان انتهایي وخلق الانسان ضعیفا کمزور پیدا کړی شوی د انسان د رهنمایۍ لپاره چې کوم یو بهترین هغه رهبر او رهنما دی هغه الله کلام دی چې کله انسان خپل ژوند او خپل امام د قرآن مجید وګرځوي او دا ځان لپاره رهبر او رهنما وګرځوي دنیا کې هم کامیابېږي او آخرت کې هم کامیابېږي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم